مدنی منورې ته د قبیلې عرینې څخه خلک رالل. نو دا مدینه منورې آب و هوا په ناموافقه شوه، ډېر سخت بیماران شو، په جسم یې دانې راووتې، تبه پرې راله سخته، او مسلمانانو تازه مسلمانان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدو چې څه خلک راغلي دي، خو د آب و هوا د مدینه منورې په ناموافقه راله او سخت بیماران شوي دي. نبی علیہ السلام د صدقې اوښان هغوی له ولېږل او حکم یې وکړو ان یشربوا بالبانها و ابوالها، چې دې ته ووایه چې د دې اوښانو پیم څکئ او د دې متیاز یې مسکئ تاسو، نو تاسو به ټیک ټاک شئ. حدیث مبارک دی. ففعلوا، هغوی هم دقه شان دی وکړل، پی یې مسکل او د هغې متیاز یې مسکلې، نو فصحوا، الله ورته صحت ورکړو. چې صحت میلو شو نو بیا ورپسې ظالمانو بل اقدام څه وکړل؟ د اسلام نه وړېدل، مرتد شول. کم صحابي اوښان ورله بوتلو هغې قتل کو، وقتلوا الراعیه، هغه صحابي قتل کو، واستاقوا الابل، او اوښان یې وتښتول. چې کله نبی علیه صلات وسلام ته خبر رالو چې دوی ښه داسې حرکت وکړو، نبی علیہ السلام صحابو ته حکم وکړو چې لاړ شي د دې مواخذه وکړي، راوینیسئ او مال یې راولئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله پیش کړي شو، وره څومره مشفق نبی مونږ تاسو اورېدلی دي، خو لیکن داسې حرکت یې وکړو چې د معاشرې دپاره بدنما داغ و. د مسلمانۍ په جامه کې داسې حرکت وکړو چې دا په دین او په اهل دین باندې یو غټ داغ لګېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف، خلاص او غسخ په ته کټ کړ د هر یو نه، او دا غې نه پس اوس پنا د ورته ونیوله چې ویلی شوه، دی وله په دې سترګو کې واچوله او بیا په یو ځمکه لړه کړه، په دقې حال کې مرداران شول، مړه شول. په دې مسله باندې دا آیات نازل شو. دا څلور قسم احکامات د ټاکو متعلق دي چې دا ظالم چې کله د یو مسلمان قافله باندې یا د په مال باندې ډاکه اچي، علی الاعلان د تمانچې په زور سره د دنه حق اخلي، نو کو په دې حال کې ته مړ کې ته شهید، او کو تا مړ کو عند الله تا باندې نه قصاص شته، نه دیت شته، او نه عند الله مجرمي. داسې خبیث سره دا معامله کول پکار دی. دا د معاشرې دپاره ناسور دی.